الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات الغرب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصب مدا ایمان محبوبہ کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب و ہر نفس قسم پر اب تانا قربان محبوبہ ازل نتر ابد ہر دم درب دا علم پشمار ویدی تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ. درود شریف شوق و محبت صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و آلہ و اطرته بعدد کل معنی و صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أهل العالمين. خير قدردانو وشرانو کشرانو رب لا يزال اور رب بی نیاز لاکھ لاکھ شکر ندی منگو تاسوی دوڑ جہانو دا سردار آقای نامدار دا خپل امت وقار دا خپل کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با امت کے مومنان مسلمانان پیدا کری الحمدللہ. پھر جمعہ باندے امت آسو تا دا میاش پہ چکم یوڑی رلو احسانہا دا حضور قبل امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ دا جدائی بصورت کے امت مسلمہ باندے راغلے ہو تارو سپورے ندی مبارکو دا جدائی کم چدے اغلا تازہ دے او دا سے عجیبہ شخصیتو چی سمرہ وقت دیریگی شدت سر احساس کیگی ندی مبارکو کاش چی اللہ کریم جل جلالہو زمون دا پارا زمون دا اصلاح دا پارا او دا دغی وطن کے دا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پارا دا قیمتی جنہ صحیح سے نورے مرکڑے وے کہ کم قیمتی ساعتنا اللہ پاک دی جن کے نصیب کڑی ہوئی تا دا رب العزال رضا باندے دا قضا باندے زمون رضا دا او دی مبارکو جندم قیمتی ہو پس دا وصالنا الحمدللہ دی مبارکو آغا مشن چے دے آغا تر و تازہ دے اللہ کریم جل جلالہ دے ہمیشہ دا پارا لری دینی شخصیات دا سیوی جاغی آغا پختانہ مطل کئی بسل دے عمرہ پا دا سلو سردار دے ممرہ دا مبارک سردارو سلگاو زرگاو خلق دنیا نا لاڑ شی ورز بدر غمی بھی ختم شی دنیا پہ نور آنے گی قوم ور سر نیتیم کی گی لکنو کروڑونو خلق داغی دا سر نسایہ نو چتی گی دا خپل رونو پلار خاندان غم بھی خود دا مبارک کتلل چی وہ ناغای وڑے رلوی آسانے ہوا او حقیقت دا دے چی مونگتا دم رشدت سر احساس کی گی چی چاور سر کلون تیر کری دی شل کالو دیش کالو تیر کری دی او شاگردائی کری دی او اغیتے چکم دے قال اللہ قال رسول بیان کری دی او یا چا چکم بچی دی رشتہ دار دی زامن دی نو ظاہر خبر دا غیتا پارا ہو بیادا یوڑی رلو احسانے ہاں اللہ کریم جل جلالہ دے طول اللہ دا بہترین عجرون ور کی اور چکم مشن دی منتبر خودے دے اللہ کریم جل جلالہ دے تادم مرگ دا جن داخلی سافور اللہ کریم منتباغی وان استقامت نصیب. قدردانو دی مبارک کو امت مسلمہ چکم خپل سمت او رخ ہیر کڑے ہو او پا گڑ وڑو باندے سرشویو او دا مغرب دا تعلیماتو چکو مغی سازشونو دا غی شکار شویو او سوک دا دین پجامہ کے او سوک دا لیبرل او دا سیکولر یعنی دا بیدینہ پجامہ کے دا دین متین جڑے کٹ کولے پیودا سے ماحول کے چی امت جہاد فی سبیل اللہ ہیر کڑے ہو او عام طور بانے چی دا جہاد نم بیات شو بدویم نم ور سر ڈائریکٹ خارجی راگے ہر ذکی بجہاد کے دا مونگ بخبل ازمہ پدے باندے اخلاصولا مونگ باوی دا ٹول خوارج دی حالت دے لراغلے ہو چی سو عشرے دا سے شوے اخبر لاس کے سا خدمت وونا
صرف د مشرانو په واقعاتو باندې گزاره کوله او په هغې باندې ځان له زړه ښه کوو او داسې حالت راغلی و چې ستمبر میاشت وشوه نو په دې به هم جګړې کولې چې قرارداد چا پاس کړی دی خو دا به هم نه وي چې په موجوده وخت کې د ختم نبوت خدمت څوک کوي او په دې وخت کې قادیانیت چې په کمزور کې دی د دې مخه به څنګه نیسو په دې وطن باندې داسې لیبرل حکومتونه راغلل چې زه سوچ کوم دا خو اوسنۍ 2022 شو دا سلسله خو د 2011-12 نه را روانه وه چې کله پرویز مشرف کېناست او هغې ویل چې زه به د ملک ټول سیکولر سټیټ به جوړوم او ډایرکټ یې آغاز وکړه او شروع یې وکړه او د هغې وخت نه د مرد کلندر د هغه مقابلې ته راووته او دې مبارک دومره په جوان مردی سره د دې حالاتو مقابله وکړه چې هغې انسان سوچ او فکر هم نشي کولی څنګه څنګه تکلیفونه یې تېر کړه بیا چونکې اخلاص و پکې الله کریم جل جلاله دغه کاروان لا د دې مبارکو ملګري ورو سیوا کول او دا شروع چې شوې وه دا ډېره خطرناکه وه صوبه پنجاب چې د پاکستان غټه صوبه ده په دې کې د آبادۍ په لحاظ سره د ټولو نه غټه په دې صوبه پنجاب کې هغې چې کوم دی لګیا و د جوماتونو نه سپیکرې کوزې کړې او صرف یو طرف ته سپیکر به پرېښوده په سپیکر باندې د میلاد شریف پابندۍ ولګولې ورو ورو دا سیز چې دی دا ډېر خطرناک حد له را روان و تر دې حده پورې راغې چې ممکنه وه سبا یې دغه هم لرې کړې وي او بیا سبا درته په جومات کې هم چې کوم دی خپل شرایط یې ښودي ځکه چې هغه مبارک ډېر لوی شخصیت او بصیرت و پکې او نباد القوم هغه ته پته وه چې وروستو دې نه پسه حالات را روان دي نو مبارک به دا فرمایل وی به دا آغاز دی د دې چې کوم انجام دی او د دې چې کوم نظر دی هغه ډېر لرې دی ډېر خطرناک دی دا صرف سپیکرې کوزول نه دي دا یو ډېر لوی سازش دی بهرحال هغې مبارکو د امت مسلمه د دغه رخ متعین کولو دپاره خپل جدوجہد شروع کړه خو عملاً یې جدوجہد شروع کړه صرف په ګرجدار او پرجوش او جوشیله انداز کې بیانات نه بلکې عملاً باکردار شخصیتو په خپله باندې میدان عمل کې او په خپله باندې چې کوم دی د هرې قافلې چې د حضور د دین دپاره به ووتله ابه په خپله باندې لیډ کوله په خپله به د ټولو نه په اول صف کې نو قوم انتظار باندې و د قوم کې الله پاک د حق قبلولو او حق پسې د اتباع کولو توفیق الله اوس هم ورکړی دی او ډېر کم بدنصیبه به داسې وي چې هغې ته به دا توفیق نه نصیب کېږي یعنې قوم چې اوس هم وګوري چې دا سړی چې دی د داسې هم صحیح دی نو ورپسې کېږي دا ځینې لیډران چې دا ډېر مقبول شو د هغې بنیاد هم دا نه دی ګوندې چې قوم ته پته ده چې دا ټیک نه دی او بیا ورپسې روان دي نه قوم خپل ذهن کې وي دا صحیح دی دوی به زمونږ رخ او زمونږ د ملک به صحیح کوي دی به دا کوي دی به دا کوي سره د دې چې هغه دننه څه مفادات دي خو بېله خبره په دې وجه باندې هغه مبارک پسې الحمدلله الله کریم جل جلاله ورله یو ډېر لوی د متبعینو د هغې مبارکو د معتقدینو د دغې تحریک د کارکنانو یو تعداد جوړ شو او په ډېر لږ وخت کې الله کریم جل جلاله هغې له ډېر لویه کامیابی ور نصیب کړو داسې کامیابی چې زه وایم چې یو تنظیم ته یو تحریک ته نه دومره عوامي مقبولیت په دومره کم وخت کې ملاو شوی دی دا د پاکستان په تاریخ کې چېرته داسې نه دی شوی او بیا یو مذهبي طبقې ته په دومره لږ وخت کې دومره عوامي مقبولیت صرف پاکستان کې نه په ټوله دنیا کې ملاو شوی دی نو تاسو یقین وکړئ د هغې انسان تصور هم نشي کولی مونږ غوندې کمزوري خلک په دې تحریک کې او زمونږ غوندې ګناهګار خلک په دې تحریک کې چې د باباجي سره چېرته سوزله ناست دي تاسو یقین وکړئ د حرم شریف غوندې ځای کې چېرته لوی لوی خلک ګمنام وي موږ هلته هم کلو مخ نشو ګرځېدی چې ګرځو نو خامخا تکلیف راته دا جوړېږي چې د هغې خلکو خیال کېږي چې دا څوک دلته راغلی دی د انډیا نه د کشمیر نه همدارنګې چې کوم دی د نورو ملکونو نه د هغې نه خلک راځي او ګوري یاره تاسو موږ باباجي صاحب سره لیدلی وی او موږ د باباجي فین یو موږ د باباجي چې کوم دی د لښکر سپیان یو انسان حیران شي دا دومره مقبولیت چې الله کریم جل جلاله ورکړی دی د هغې شاته د دې مبارکو اخلاص او د دې مبارکو کردار زه یقین وکړئ د احد شریف په دغې لاره باندې او د بدر په لاره باندې چې انسان کله ځي نو لږ شان سوچ به مې کو دا خبرې مونږ ته مخکې داسې واقعات هم ټول اورېدلي وو او په دې انداز باندې هم نه وو اورېدلی ما ملګرو نه تپوسونه کول د هغه ځای خلکو نه مې دلته مقام شوق کم ځای دی باباجي مبارک به فرمایل چې منافقان خو د حضور سره مقام شوق پورې مونه رسېدل بلته هلته نه راواپس شو 300 کسان او وی چې
حضور زمون خبره باندې زمون په مشوره باندې عمل ونکړو. زمون مشوره دا و چې مونږ به هلته کې چې کوم دی د دشمن مقابله کوو. حضور احد ته راووته، نو لہذا مونږ واپس ځو. نو بابا جي مبارک با د دې واقعې نه چې مونږ او تاسو ته کوم سبق راکاو نو هغه بیا دا راکاو. وی به داسې چل دی چې دا منافق د تلو دپاره په یو صورت کې تا سره تیار نه دی. دی به خامخا په لاره کې تا پرېږدي، نو که ته د ده د رضا دپاره لګیا چې نه زه دا کار کومه ځکه چې دی رضا شي، یا دا کار نه کومه ځکه چې دی رضا شي، نو وی به دا تا د خپل منزل نه لرې باسي. هغه خو په یو حال کې خوشحاله نه دی. بابا جي مبارک به فرمایل چې حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې په غزوه تبوک کې په جیش الاسره کې خپل ټول مال راوړو د حضور علیه السلام مبارک په قدمونو کې کېښوده. نه منافق په دغه وخت کې هم چغه کړې چې دا خو ریاکار دی، نو ټول مال ته څه ضرورت و، خو لږ به راوړی وي. څه خو به کم از کم یا به دومره راوړی وي چې کور کې خپل اولاد او بچو ته خو به څه پرېښې وي. او بیا حضرت سیدنا عقیل انصاري هغه صحابي و چې هغه مبارک چې کوم دی سم ورسره نه و، نو لاړو د یو یهودي سره 2 ټیمه یعنې ور ټایم یې ولګو، 2 ټیمه یې د هغه سره چې کوم دی د هغه باغ یې اوبه کړ. هغه والا 2 کیلو کجورې ورکړې، 1 کیلو کجورې کور ته یوړې چې بچی نه هرو، او 1 کیلو یې چې کوم دی پټې د حضور علیه السلام مبارک دربار ته راوړې، او د ډېر حیا نه پټې نیولې وې چې دا خو هېڅ هم نه دي، خو زما دغه طاقت او وس دی. نو چې کله راوړې نو قربان د دغې دربار نشم. چې محبوب علیه السلام د خپل غلام ته وکتل، نو وی فرمایل چې د عقیل انصاري دا کجورې راواخلې او دا څومره مال چې پروت دی د دې ټول مال د پاسه کېدی، د دې ټول مال د پاسه کېدی. هغه عقیل انصاري رضی الله تعالی عنہ 9 کیلو کجورې راوړې. نو بیا منافقانو وی دې کیلو ته د الله څه ضرورت و چې نه وی در سره نه به دې راوړې. نو بابا جي مبارک به فرمایل وی منافق په یو حال کې نه خوشحالېږي. ته فیض آباد کې خپل چې کم دی د کارکنانو سینې دې په ګولو باندې سوری شي او ښایسته تنکي ځوانۍ قربان شي، نو بیا مو دا د څه دپاره شهیدان شو. د دې شهادت چې کم دی مقصد څه او چې نه ته کله څه مسله وي او ته کور ناست دی، نو څه شو لبیک والا میدان ته ولې نه راوځي چې ته احتجاج کوې، نو د احتجاج نقصانات بیانوي. لار په اسلام کې چا بنده کړې ده، او لار بندول کې چې کم دی نقصان دی. اسلام خو لارې به کولاوی، او چې کله احتجاج نه کوي نو څه شو چې احتجاج وکړي، دا خو د احتجاج موقع ده. زه یو ځل د جمعې ورځ وه، ما ته د شپې نه یو خپل ډېر نږدې دوستو کارکنو مخلصو د شپې نه راته ډېر اوږد میسج وکړ، او ما ته ویلي چې په هر صورت باندې دا په انډیا کې دا خبره شوې ده، او په هر صورت باندې پکار دا ده چې سبا له تاسو احتجاج وکړئ او د احتجاج کال ورکړئ. بهرحال کارکنان اخلاص پکې، محبت پکې، جذبه پکې، او وی چې خامخا ځکه ورکړئ چې ګورې دلته کې دا زمونږ فلاني خلق دی او مونږ به دې ته وشرمېږو چې زمونږ به ته سترګې اوچتې شي، او دا فلانو پاټو والا دی، دا فلانو پاټو والا دی، دی به بیا مونږ پس خبرې کوي چې وګوره هغه فلانی موقع کې راووتی، دې موقع کې راونوتی، نو چې دې ته هم لږې سترګې اوچتې شي. نو ما والا جواب ورکړ، ما چونکې ته د بابا جي مبارک د قافلې سره تعلق لرې، لبیک والا تاسو یقین وکړئ د عامه دنیا هغوی سمجھ کې نه راځي، ځکه چې د هغوی صحبت چې دی نو دا د حضور امیر المجاهدین سره شوی دی. ما ته یو ځل مذاکراتو کې حکومتي وزیرانو څخه خبره وکړه، نو په هغې کې زموږ یو وزیر صاحب دی مذهبي طبقې سره تعلق لري، هغه وایي چې خیر دی دې له هم څه فیس سیوینګ پکار دی چې دې له موږ څه فیس سیوینګ ورکړو. ما وی چې ګوره د فیس سیوینګ دا لفظ زموږ په تحریک کې دومره خطرناک دی، د بابا جي مبارک ته مخې ته موږ دا خبره وکړو چې نه فیس سیوینګ پکار دی، چې یعنې دومره راوتي یو اوس به خپل قوم ته څه وایو چې موږ ځان سره څه واپس وړو، موږ ځان سره څه واپس وړو، راشه بس داسې څه بچی ولګېږه کې ورکړه چې دا خپل کارکنان پې لوبوي چې نه بس شو کار وشو. چې دا خبره وشوه تاسو یقین وکړئ ما ورته ویې چې ګورې بابا جي مبارک په وړاندې دا خبره هم ډېره خطرناکه ده، که موږ دا خبره هم وکړه کېدای شي ډېر زیات هم بې عزته کړي، ځکه چې هغه مبارک موږ په کوم تحریک کې راوستی یو او کوم سبق یې موږ له راکړی دی، نو په هغې کې موږ د مخلوق د فیس سیوینګ څه پروا نه ساتو، په هغې کې موږ د ګاونډي د فیس سیوینګ چې یاره دی به سبا څه وي پروا نه ساتو، په هغې کې موږ د نون لیګ او د پی پی پي او د پی ټي آی او د نورو پروا نه ساتو چې دا پارټۍ به څه وي، یا زما د فلانې ګاونډي به څه وي، یو مرزوال او تورمزوال به څه وي، یا 400 وال او پیښوري به څه وي، چې وګوره په دې مسله کې داسې مونږ بابا جي مونږ ته ویلي دي چې زمونږ فیس سیوینګ په یو دربار کې پکار دی چې په هغې دربار کې مونږ د شرم نه بچ شو، چې په کوم دربار کې به حضرت علامہ اقبال فرمایل گر حساب امرا تو بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، کہ چرته مونږ ته یاره یا الله اول میں داسې وبخه بغیر د حساب و کتابه چې ته کریم یې، ته مهربان ای ما بخلی شي بغیر حساب و کتابه، او که حساب کتاب را سره کې
نو ګوره بیا دومره ګناهګار یم چې زما سره حساب کتاب زما د حضور په وړاندې ما سره مه کوه زما جهنم قبول دی خو زما د حضور په وړاندې چې کوم شرم زما د ګناه دی داسې نه په دې باندې زما جانان ته زه مخامخ کېدی نه شم جهنم قبول دی خو د حضور په وړاندې را سره بیا مه کوه ما موږ ته امیر المجاهدین فرمایلی دي هغه د اقبال د فکر وارث و چې زموږ د دنیا په یو ځای کې فیس سیونګ نه دی پکار فیس سیونګ چې د چا دربار کې موږ مخامخ کېږو ټیټ سترګې نه یو هغه صرف یو دربار دی چې هغه دربار د مکینې ګنبد خضرا د مدینې منورې د جانان مبارک دی بس چې دغلته موږ ته چې کوم دی فیس سیونګ نور زموږ بل چا سره ضرورت نشته نو ما د خپل ملګري ته وې ما وی چې کله موږ په دې نیت باندې راووتو او زموږ په زړه کې دا و چې دا فلانې به موږ پسې ته خبرې ونه کړي چې دا خو راونوتل او پرېږده چې دی وایي چې دا خو راووتل ما یې زه درته قسم خورم چې په حق ورځ باندې به د الله او د هغه د رسول تایید زموږ نه ختم شي هغه اخلاص چې لاړه د مینځه ختم به شي دا څیز دا دومره چې الله کریم موږ له ناقابل یقین حد تک کامیابی راکوي نو دا به ختم شي دا خبرې قدردان هغه مقام شوق چې بابا جی مبارک به فرمایل چې د دې نه منافقین واپس چې کم دی را روان شو او بیا چې کله صحابه تعرضی او تکلیف ورسېده او ډېر لوی تکلیف و چې په هغې کې د حضور علیه السلام د خوږ تره چې زما جانان مبارک ورسره ډېره مینه کوله او زما په کریم آقا مبارک باندې ډېر لوی غیرت کړی و ډېر لوی غیرت یې پې کړی و او ابو جهل په هغه وخت کې د خپل چې کوم کمان ورسره کمان د ښکار نه راغی او تیر کمان یې په اوږه باندې و تیر کمان یې په اوږه باندې و خپلې وینځې ورته وې چې ابو جهل حضور علیه السلام مبارک ته ډېرې چې کوم دی تکلیف دې خبرې وکړې او دې مبارکو په مرۍ مبارکه کې څادر و هغه څادر یې راښ کړ او دې مبارکو ته ډېر لوی تکلیف ورسو د مبارک لا ایمان نه دی راوړی خو غیرت یو داسې شی دی چې مغه خپل کمان ورسره و چې راتاو شو په هغه کمان باندې و او د ابو جهل چې کوم دی د سر نه وینې را روانې شو او ډایرکټ ورته یو د غیرت جمله وې او هغه د غیرت جمله الله کریم د دې مبارکو د ایمان دراوستو او د ایمان دراوړو چې کوم دې څه جوړ کړ سبب او ذریعہ جوړ کړ ډایرکټ ورته وې اتشتمه وانا علی دینه حالانکه نو تر دغه وخت پورې اتشتمه وانا علی دینه ته هغه شخصیت تک انزله کې د هغه شخصیت ګستاخی کې چې ما دا دین قبول کړي دي خبره خو یو کړه چې لګه خو لاړو په سوچ کې شو په فکر کې شو چې تا خو لا دغه محبوب غلامی نه ده کړې تا خو لا د هغه چې کوم دی دین نه دی قبول کړی بس په دغه سوچ کې شو لاړه د حضور علیه السلام مبارک په قدمونو کې کېناسته هغې وراره چا به راته بیان کا دغسې چلو شو او ما ابو جهل هسې مې ووهه چې د هغه نه وینه روانه شوه جانان مبارک ورته وې کاکا زه به هله خوشحالېږم ستا په دغې ګزار باندې به زه هله خوشحالېږم چې ته دا کلمه ووایې چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه غیرت دې ځای له راوسته غیرت چیز داسې دی غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا حضرت علامہ اقبال فرمائی چې په کائناتو کې غیرت داسې شی دی چې دا درویش ته چې کم دی د ټولو کائناتو سرداری ورکوي او د غیرت په جملو پسې حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ به فرمایل د حدیث په بخاری کې شته وی کاش چې زما دا جهادونه زما دا حدیث دا خدمتونه زما دا منځونه زما دا روزه زما دا زکاتونه او حجونه دا هر څه چې کم دی دا هر یو څیز د غیرت د دغه یوې جملې نه قربان وي چې مال الله دا مقرره کړی وي چې دا جمله ما ویلې وي کومه جمله چې د احد په موقع باندې چې کله زما محبوب علیه السلام د بدر په موقع باندې زما کریم آقا مبارک انصار او مهاجرین راغون کړل او دا غینه مشوره غستا او غینه مشوره غستا ورته وي چې آیا بدر ته تل پکار دیو کنه دی پکار دیو کنه دی پکار کم صحابه یا رسول چې دا کلمه وې یا رسول الله مونږ د بنی اسرائیل غوندې نه یو مونږ د بنی اسرائیل غوندې نه یو چې تا ته بدو وایو چې فصبنت وربک فقاتل انها هنا قائدون بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته وی تلار شاه او ستاره پوښه او تاسو جنگ کوي مونږ بدل تک ناس دیو مونږ هغه سینې یو بلکې یا رسول الله مونږ تاسو مبارک خو طرف ته تاسو مبارک زړه طرف ته تاسو مبارک مخ کې رستو تاسو مبارک نګیر چا پیرا او یا رسول الله تر دې پوری چې مونږ بخبل اسونه تر د برکل غمات پوری اوس غلو چې دا د یمن دشوار گزار علاقه وا خلکو به تور محاوره دغه سختۍ د پاره او د دې لارې د تکلیف د پاره چې کوم دې سکوله استعمالولا یا رسول الله مونږ به تر هغه ځای پورې مزو او یا رسول الله ته حکم وکړه که تاسو مبارک حکم وکړئ نو دا بدر خو مخامخ دی تاسو په حکم باندې خو مونږ خپل اسونه په سمندرونو باندې مرواچو عبدالله ابن مسعود به فرمایل چې دا یو د غیرت جمله ده سوا
دې حضور څومره خوشاله کو د غیرت په خبره به حضور خوشاله ده او امیر المجاهدین دې امت ته غیرت درس ورکو د غیرت سبق ورته ورکو دومره په حضور خوشاله شو خپل صحابي په دغه جمله باندې چې صحابي رسول زما جانان مبارک ته دا کومه جمله وي دومره په حضور خوشاله شو روایت او الفاظ دي چې اشرق وجه النبي صلی الله علیه و آله وسلم زما د محبوب علیه السلام مخ مبارک باسم پړقیده او چې کله بدی مبارک خوشاله شو اذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعه قمر یا كأن وجهه ورقه مصحف صحابه فرمایل چې حضور مبارک به خوشاله شو اسې هم د حضور مخ مبارک پړقیده او چې جانان مبارک به خوشاله شو نو بیا به یو داسې عجیبه غوندې حالت جوړ شو تا به د قرآن عظیم شان سپین ورق جا کولاو تا به د انور د حضور علیه السلام په مخ مبارک کې ځلیږي حضور علیه السلام د دې غیرت په دې خبره باندې دومره زیات خوشاله شو چې زما د جانان مخ مبارک نور په پړقېدو باندې شو صحابه به فرمایل کاش چې دا یوه جمله ما ویلې وې زما دا هر څه دی چې کوم دی دغه وخت قربان وې د دې جملې نه حضرت عمر فاروق صاحب به فرمایل زما ټولې نیکۍ زما ټول نیکه او زما د ټول عمر جهادونه زما د ټول عمر چې کوم دی اعمال دا د سیدنا ابوبکر صدیق د هغه یوې شپې د یو ساعت نظر او قربان شي چې کوم شپه د حضور سره په غار ثور کې تیره کړې نو غار ثور کې د مبارک څه کول ابوبکر صدیق صاحب ډېر منځونه کړي روزې نیولې وې زکاتونه ډېر ورکول که حجونه ادا کول غار ثور کې څه کول د مبارک خپل کور ارس پرې خو دی د حضور علیه السلام مبارک حفاظت وکړي امیر المجاهدین قوم په داسې لار ته راوسته یو ګناهګار قوم چې لارې خطا کړې وه هغه یې راوسته د غیرت په مقام باندې ودرو هغه یې راوسته او د نظام ذهن یې ورله جوړ کړ چې یاد ساتئ چې تر څو پورې تاسو د نظام دپاره میدان کې نه یې راوتلی نو ګورې ستاسو دا خانقاهونه دا ستاسو مدرسې دا ستاسو چې کوم دی د علم عرفان مرکزونه دا ستاسو منځونه دا ستاسو چې کوم دی روژې زکاتونه دا هر یو څیز دا ټول غیر محفوظ هم دي دا ټول غیر محفوظ هم دی ستاسو جماعت هم غیر محفوظ دی ستاسو خانقاه غیر محفوظ ده ستاسو چې کوم دی د هر یو شي تر څو پورې چې تاسو د نظام دپاره میدان کې نه یو په دې دنیا باندې مو د اسلام جنډه او علم نبي بلند کړی ورنه د نظام خو بالکل تصور ختم شوی هر یو خانقاه ته به چې دی کتل هغه به صرف د دې دپاره خپل سپیشل خطیبان نیولي چې ته به په نسبت باندې تقریر کوي او بیا به خلکو ته وایي چې بس نورې کاتې پرېږده مونږ چې کوم دی زمونږ بیا لینډ دی او زمونږ لینډ دا دی چې بس خپل صاحب سره نسبت ساتو باقي زمونږ څه سره کار نشته دا نسبت به مونږ بیړه پار کوي او په هغې کې به بیا چې کوم دی مختلف قسمه مثالونه ورکړل دنیا دې ورانېږي ورانه دي شي د ظالم ملګرتیا دې کېږي نو کېږي دی همدارنګې چې کوم دی د وخت د ظالمانو جابرانو سر ته چې کوم دی د هغې مخې ته د سرونه ټیټ ډیکو اسلام مقدار دې پامال کېږي پامال دي شي اسلام پورې د ښکاره ټوکې کېږي دی د اسلام په خلاف د ښکاره بلونه پاس کېږي دی بیا به هغه کسان چې وي د دنیا دپاره عاشقان رسول به وي د دنیا دپاره چې کوم دی هغه به څه وي د هغه ملګرتیا به هم کېږي د مفادو دپاره که دا غیرت په خلکو کې راوسته او د دې رسمي مسلمانانو راوښکل او حقیقي جدوجهد ته میدان ته راوستل او بیا داسې طریقې سره راوستل چې والله زه حیران پاتې شم جذبه یې داسې جذبه ورکړه زمونږ په سانه حویل یا ابټاباد کې یو کارکن حیدر علي په نوم باندې دی په دې خېټه باندې لګېدلی و په ګولو باندې او هغه ګولۍ په ملا باندې چې کوم دی بهر ته وتلې وې د هغې د وجې نه د جسم لاندې حصه چې دا ټوله معذوره وه خو یې کار نه کو او دا د غالبا د شپږو خویندو یو چې کوم دی اکلوتا یو رورو او د ټول کور واحد کفیلو د چې کله پې دا ګولۍ ولګېدې نو ما ته خو سفر کې وم ما ته بعض ذمه داران ووی چې موږ هسپتال ته ورلو چې موږ ته پته ولګېده چې دې ټول عمر دپاره معذور شو یعنی دې د ټول عمر دپاره معذور شو دې به په دې خپلو خپو باندې بیا چرې ونه درېږي وایي چې موږ خپل زړونه نه شو ټینګولی د ډېر افسوس نه او د ډېر زیات چې کوم دی تکلیف د وجې نه چې دا خو ماشاءالله بالکل 10 کلن نوجوان دی ښایسته ځوان دی او د کور واحد کفیل دی او دې داسې په دې عمر کې دی معذور شو نو دا شهادت خو چې انسان ته ملو شي ناڅاپه بس دغه مخلاص شي الله پاک ولا لویه مرتبه ورکړي دا معذوري خو ډېر لوی تکلیف دی ټول عمر کې دته وایي مونږ زړونه نه شو نیولی وایي چې ده زمونږ حالت ته وکتل نو دې په خندا شو وایي دې په خندا شو په دغې حالت کې او په خندا کې وایي چې دا تاسو څه کوئ مه خفه کېږئ زه خو دې ته خوشحاله شوم چې شکر د خپې مې صحیح وې هم د باباجي سپهي ومه د ناموس رسالت دپاره میدان کې شم اوس چې مې کله خپې چې د خپو نه معذور شم اوس خو ویل چې یرله راغلم
اوس به زه په ویل چیر باندې ناست یم د تحریک خدمت به کومه یو طرف ته په خپلو خپو مې خدمت کړی دی اوس چې ویل چیر ته راغلم نو دا خو به زما په ژوند کې د باباجي د ویل چیر والا سنت هم ادا شي هغه طریقه به مدا شي چې هغه به ویل چیر باندې ناست و زه به هم په ویل چیر باندې ناست یم څو ورځې پس هغه وفات شو مبارک شهید شو داسې جذبې دې قوم له ورکړې چې نوجوانانو قسم درته خورم سانحه حویلیا کې ما په زور زور باندې هلکان را دې خوا کول چغې مې ورته والی هلکه دې خوا شئ دې خوا شئ ما چې کتل داسې اندازه راته لګېده لکه دوی په دې تمه دي چې خدای موږ له دې لار کې شهادت راکړه دا عزتمند او دا جذبه دا خو هغه خلکو چې معمولي چې کم دی یو پټاخه بړه شوه نو بیا به هملس ورځې د کوره نه راوتل نن داسې د ګولو ته مخامخ ولاړ دي دا جذبه دا هغې د غیرتیانو د سردار دا هغې د حضور علیه السلام د رښتوني عاشق امیر المجاهدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت الله تعالی علیه ده الله کریم جل جلاله دې د دې مبارک دغه مشن د تحریک لبیک چې کوم مشن ته مونږ او تاسو یې موږ ته پرېښودی دی الله کریم دې دې له نور مروج ورکړي او شپه ورځ د الله کریم جل جلاله زمونږ په دغه مشن کې تېر کړي